بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ومثل الذين كفروا او مثال دا کسانو چې کفر کړی دی کمثل الذي پشان د مثال دا سړی دی ینعقو چې چغې وهي بما لا يسمعو هغه ځناورو ته چې نه اوري الا دعاء مگر بلنی لرا ونداء او چغی لرا سمن دوی کان دی بکمن چاڑاگان دی عمیون راند دی فهم لا یاکلون پس دی عقل نلری یا ایها الذین آمنوا اے آکسانو چی مانی رون دے کلو خری تاسو من طیبات ما د پاکیزا آسیزنونا رزقناکم چی درکڑی منتاستا واشکروا للہ او شکر ادا کے د اللہ تعالی ان کنتم ایاہو کچریے تاسو خاص اللہ تعالی لرا تعبدون بندگی کوئے قلمبنی آیت مبارکہ کی د کفار و مشرکین و تشبیه ورکړی دا زناورو سره او دا تشبیه په ناپوهۍ کې ده او په کمکلتوب کې دی چې دا کافران و مشرکان دومره ناپوهه دي کمکله دي چې په مثال د حیواناتو د زناورو دي یو شپونکي خپلو حیوانات آواز کی چغ ورته وخي دا حیوانات صرف آواز اوري لیکن دا خبرې په معنا او په مطلب او مفهوم باندې نه پوهیږي تر څو چې شپونکي ورپسې لښته نی راغستي هغې یې راغونډ کړي ني جمع کړي ني او روان کړي ني اوس که چېرې شپونکي په ځای ناست دی او د خپلو ګډو بیزو ته آواز کی چې راجمع شي او داسې راشي نو د په آواز باندې دا حیوانات نه راجمع کېږي دی او پاسي او لښته به اخلي او غیر چابه به تاویږي به هغوی به راجمع کي او په لاره به رواني دارنګې مثال دې کافرانو مشرکانو دی په کمکلتوب او په ناپوهۍ کې او دویم آیت مبارکه کې مؤمنانو ته خطاب دی چې خوراک خو به تاسو خامخا کوئ د انسان ضرورت دی خو خوراک د حیواناتو په شان مه کوئ حلال او پاکیزه خوراک کوئ عمده چې هغه حلال وي حرام نه وي د حیواناتو را زناورو په شانتې دا نه چې هر ځای کې هم خوله وواله او چې هر څه هم وخوړلو نه خوراک به ستاسو حلال به وي پاکیزه به وي حرام به ني او په دې د الله تعالی شکر ادا کوئ
رکه رزق تاسو له الله تعالی درکړي نو شکر هم د الله تعالی ادا کول پکار دي. ومثل الذین کفروا او مثال دا کسانو چې کفر یې کړی دی د کافرانو مثال کمثل الذی پشان د مثال د هغه سړي دی ینعکو چې چغې وخي نعکا ینعکو زناورو ته د زورنې آواز کولو چې حیوان ته زناورو ته آواز کې خو دې آواز کې زورنه وي او بار بار ورته کې دې ته نعکه ویل کېږي. نعیق هغه انسان ته آواز ته نعیق نه وي حیوان ته به آواز کې او دی آواز کی بزورن وی او بار بار بے کے ندی ته نعیق وی لکه څنګه چې شپونکي او یا ګړی بیزی سراونکي یا حیوانات سراونکي هغه حیوان ته یو آواز نه کوي او ته بار بار کې ځکه حیوان په خبره کم دی پوهېږي ته به ورته آواز بار بار کې او د زورنی آواز به ورته کې که ته حیوان ته په مینه او محبت سره آواز کې نو ای ستا په مینه او محبت کم ځای پوهېږي ای پسې خو به لوړ راخلي او لښته به راغلې نه لغې ای ستا په مینه او محبت نه پوهېږي نو په دې آواز کې زورن وي او پرله پسې آواز وي او که د دې عین د پاسه ټکي شي نغاکه شي نو بیا د کارغه آوازو د کارغه آواز ته نغاکه ویل کېږي او چې بغیر د ټکي نه نعیکه شي نو بیا حیوان ته آواز کولو. د کافرانو او خاص کر د مکی والو حیواناتو سره او ګډو بیزو سره اوښانو سره رابطه او مناسبت ډېرو ځکه دوی هم دا کار کو نو قرآن کریم دی ته دی په ژبه او په دی په اصطلاح کې مثال بیاني چې کافرانو مثال هم دکه حیواناتو په شان دی نو لکه څنګه چې تاسو حیوانات ساتئ اوازونه ورته کوئ ستا په خبره یې پوهېږي که پوهېدی به یا به سړي ولې منډې ورپسې والې حیوان پسې به منډې وښې به ستا نه مخکې ته ورپسې روانې او ته به ترېنه غیر چاپېر تاوېږې ولې یې په خبره نه پوهېږي کني که یې په خبره پوهېدی بیا خو ورته زمیندار سهار ویلو چې دا پټی زمونږ دی دغه پټی ګورې د پردي سړی دی او دغه سړی خو ډېر دا تریخ دی ګورې هخوا لړ نه شي نو بس دی خو بیا بېغمه رټ کې به ناست و کور کې او حیوانات به ښه ښکلې په خپل پټي کې به سرېدل به ولې به بل پټي ته تلل بیا خو په خبره نه پوهېږي او ته به ورته نیغ ولاړې بیا ماخوا بل خوا ځي بیا نو دې کافرانو مثال هم دکه دی. دا تشبیه چې دا په قلت فهم او قلت عقل کې ده د دې عقل ډېر کم دی او فهم پکې نشته سمجھ پکې نشته په دې کې تشبیه ده. عربی کې د یو څیز تشبیه چې ورکوي چې دا د پلانکي په شان دی دې ته تشبیه وایي. د دې لپاره کاف هم راځي او مثل هم راځي. کاف او مثل دواړه د یو څیز د بل څیز سره یو شانوالی تشبیه ورکولو او مثال ورکولو دپاره راځي او دواړو کې فرق دی. کاف چې وي نو دا صرف په یو صفت کې د تشبیه دپاره راځي لکه ته دا پلانکي خو سم زمری دی
نو په بهادرۍ کې دی د پلانکي په شان د پلانکي د زمري په شان دی. نو دا تشبیه په بهادرۍ کې ده. څنګه چې زمری بهادر دی دغه پلانکي هم بهادر دی، لیکن په نورو خبرو کې خو ډېر زمري په شان نه دی، ځکه زمری 4 خپو دی 2 خپو والا دی، او زمری چې را خبرې نشي کولی دی او خبرې هم کوي، او زمری چې حیوان دی دا انسان دی. نورم بلا صفتونو کې فرق دی، او دا تشبیه صرف او صرف په شجاعت کې په بهادرۍ کې دی چې پلانکي د زمري په شان دی. ته پلانکي سم د غر په شان دی. نو څه یادي؟ هغه حوصله یادي او کلکوالی یادي. دې لپاره کاف راځي. او یو مثل دی. مثل په عربی کې په تمامو صفاتو کې، په تمامو اوصافو په تمامو صفاتو کې تشبیه لپاره مثل راځي. لکه عرب وی چې د زمري بچی چیرې دا د زمري په شانی، په بهادرۍ کې او په میدان جنگ کې د زمري بچی چې په عربی کې شبل وی، وی دا شبل چیرې دا په مثل د اسد دی. نو هغه په ټولو خبرو کې د اسد په شان دی. عربی کې زمري ته اسد وایي او د زمري بچی ته شبل وی. نو دا شبل په تمامو خبرو کې د زمري په شان دی، په جسم کې، په شکل و شباهت کې، په صفاتو کې. نو قرآن کریم دې کې کاف هم راوړی مثل هم راوړی دی. نو دا کافران خوبهو بالکل مبالغه را، دا کافران خوبهو د حیواناتو په شان تیری. څنګه چې حیوان کې عقل نشتا، حیوان کې فهم نشتا، کته یو حیوان ته سانه تر ماهامه پورې بیان کې او ټول عمر ورته وکړي، نو دا حیوان به ستانه سجده نه کړي. مثال به د بوز اخفشي. امام اخفش رحمه الله لوی امام دی د نحوی. دا باره کې دا خبره مشهور ده، بوز اخفشو. نو بوز بیزی ته وایي، او دا د اخفش رحمت الله علیه بیزه وه. دا سبق چې کوم روزانه به سبق وی یو بیزه ساتلی وه. هغه بیزه به د دواړو غوږونو نه کلکه ونیسله او هغې ته به خپل ټول سبق شروع کو. گردان دا د ضربه ضربو گردان به ورته شروع کو، پوره ګریمرو هغه به ورته وی. اوسیل به غوږونه کلک نیسلو چې هغه خوځېدې باندې شوه، دا ورته پوره گردان وي. چې غوږونه یې وله پوه شوې، نه یې خو به سر وڅنډو، ځکه چې هغه کلکه نیسلې وه، وي ښه پوه یې نه شو، بیا به ورته شروع کو. بیا به له غوږونه کلک ونیسل، بیا به ورته شروع کو. نو هغه به چې بیا د ګردان خلاص کو او غوږونه یې پرې اوس پوه شوې، بیا سر ووهو. ای خو به سر وخو چې شکر سر راله پرېښودو، او دې ګداګانې پوه نه شوه. نو په درېیم ځل به ورته شروع کو. هغه وشو چې هغه بیزه هرې کې لیونی شوه، لیکن د ده ګردان هغې یاد نه کو. دې غریب خو لوی امام ته نه جوړ شو په دې چل باندې، هغه لیونی شو هلته کې، لیکن نه بیزې نه لوی عالمه جوړه شوه، نه امام اخفش ته نه جوړ شو، او نه هغې یو ګردان زده کو. نو حیوان ته حکستان تر ماهامه پورې هغه ګردان ورته وایي او که هر څه ورته وایي، ستا خبرې خو هغه نه زده کړي او نه په دې پوهېږي، ځکه هغې عقل او فهم نشته، صرف شعور پکې شته چې دا مې مالک دی او دا نقصان او دا فایده. نور خو په
تفصیلات هغوی نه پوهېږي. دا کافرانو بالکل دغه شانتي دي. کمثل الذي پشان د مثال دغه سړي دی ینعکو چې اواز کوي بما حیوان ته لا اسمعو چې نوري الا دعاء و نداء. حیوان نور څه نوري او کاوري نو صرف आवाज اوري او چغه اوري. چې ما ته مالک आवाज وکړو چغه راته وواله خدا دې ما ته کنزل کی کنه دعاګانې راته کی د فایدې خبر راته کی که د نقصان خبر راته کی. که حیوان که سړی ورته چې دا خوراک کوه او دغه ځای مه خوره دغه ځای خوره په دې تفصیلاتو نه پوهېږي چې دې ماته چې هغه ځای به خوراک کوي او دغه ځای به نه کوي او دا اوبه وڅښه دغه اوبه مه څښه او ګورې نن ګورې خوراک وڅوکې سبا ماښام ګورې خوراک نشته ستا په دې خبرو نه پوهېږي چې ته ورته چې نن ګورې ځان ښه برابر کړې سبا ګورې روژه ده یا سبا ګورې زه نه راځم نو په دې خبره هغوی نه پوهېږي سبا به ګنې خوراک ني. یا ته ورته نن اوبه شته سبا بیا نشته په دې هم نه پوهېږي. که چېرې پوهېدې بیا انسان ته څه ضرورت و بیا خو به یې سهار لېږل او ماښام به پخپله راتلل به او یا په آیت کې به محذوب کلام روباسو. دا مونږ چې کوم تفسیر وکړو نو دا مونږه د دې کافرانو مشرکانو تشبیه حیواناتو سر ورکړه په قلت فهم او قلت عقل کې. او یادا چې د کافرانو ته چې څوک دعوت ورکي ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافرانو ته دعوت ورکي حق ته بیاني نو د کافرانو مثال او د داعی مثالو چې دې څوک دعوت ورکي دا مثالو د هغه شپونکي دی چې هغه خپلو حیواناتو ته آواز کوي لکه څنګه چې یو شپونکي خپل حیوان په خبره پوره نشي پوهه کولی په خپلو پوره د خپل ذهن په خبره باندې هغه تفصیلاتو باندې نشي پوهه کولی. دقه رنګې مثال د دې کافرانو دی چې دې ته نبی علیه الصلوۃ والسلام حق ورته بیاني په مختلفو طریقو سره لیکن دې کې کم عقلتوب د دې نه پوهېږي. نو دې کافرانو ته دعوت ورکوونکي مثال په شان د هغه شپونکي دی هغه راعي دی چې خپل حیواناتو ته خبرې کوي او حیوان په خبره نه پوهېږي. هغه صرف په چغه او په اواز پوهېږي دارنګې دا کافران دي صرف دومره اوري چې مونږ ته پیغمبر لګیا دی لیکن د پیغمبر مقصد څه دی د په دې خبرو کې تاوان دی او که فایده ده په دې تفصیلاتو نه دي. او مثل الذین کفروا بیا به داسې وایو مثل داعی الذین او مثال د رابلونکي دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی کمثل الذی په شان د مثال دا سړي دی ینعکو چې آواز کوي بما هغه ځناورو ته لا اسمعو چې نوري الا دعاء مگر دعا رابللو ته وي او ندا چغې وهلو ته وي تیز آواز ته ندا وایي. یا په دعا او په ندا کې فرق دی. دعا چیرې دا د نږدې نه کېږي او ندا د لرې نه کېږي. تا ته حیوان نږدې دی ته به ته په دمه خبره کوې ستا نه لرې دی نو چغه به ورته زوردار وهي د لرې نه
نو دا حیوان هم صرف چغه اوري چې ما ته حیوان خپل مالک او شپونکي راته چغه وواله. ورادرې خبرې مقصد څه دی نو په مقصد نه پوهېږي، ځکه خو دا حیوان به تا ته ګوري او ستا په خبره نه پوهېږي تر څو چې تا لښته نه راغسې ورپسې تللی نه. صم بکم نو هم صمن دوی کاڼه دي. دا صم جمع د اصم ده، د غوږ دا سوري چې بند شوي هغه ته اصم ویل کېږي. هم صمن دوی کاڼه دي. بکمن دا جمع د ابکم ده، یعنی هم بکمن دی چاړاګان دي. عمیون دا جمع د اعما ده، هم عمیون دی ړانده دي. دا کاڼم نه دي ړاندم نه دي او چاړاګان لري، خو د ړاندو د چاړاګانو په شان دي. او دا خو باقی دروغ دي، په خبره اوریم او ګوریم تا ته او خبرې کیم. پر دې تشبیه ورکړه ړندو سره او کاڼو سره او چاړاګانو سره. او یا وجه دا ده چې د سترګو کار داره چې انسان پې حق وویني، او د غوږونو کار داره چې انسان پې حق واوري، او د خولې کار داره چې انسان پې حق خبره وکړي. او دی نه په خوله باندې حق خبره وکړه او نه په غوږونو باندې حق خبره واورېده او نه په سترګو باندې حق ولیده. نو دا سترګې او دا غوږونه او دا ژبه په منزله د عدم دي، ګویا کې نشته. گویا که دی فایده څه شوه؟ فهم لا یاکلون، پس دی عقل نه لري، دی کې عقل نشته دی. دا نه چې ګنې عقل پکې واقع نشته، عقل خو پکې شته، ولیکن کم عقل چې پکار دی چې انسان پیغمبر وپېژني او آخرت پې وپېژني او هدایت پې وپېژني، هغه عقل پکې نشته. اصل کې عقل لپاره دا درې لارې دي. دا عقل د انسان په دماغو کې وي، او دماغو ته اولته چې خبره کوزیږي په دریو لارو باندې راځي. انسان ته د علم د حاصلو دا درې لارې غټې دي. یو خوله ده، او دویم غوږونه، او دریم سترګې. انسان په سترګو باندې مشاهده کی، علم زیاتر په سترګو باندې حاصلېږي. مونږ کتاب ګورو، مونږ مشاهده کو، خلکو ته ګورو، مونږ غیر چاپیر ګورو، مونږ علم حاصلو په سترګو سره. زیاتر علم انسان په سترګو سره حاصلي. بیا دارنګې غوږونو باندې انسان اورېدل کې، مونږ د استاد خبره په غوږونو باندې اورو. په دې طریقې سره دا اړه دننه کوزیږي او عقل ته رسي. او دریم خبره مکالمه په خوله باندې، په خوله مونږ تکرار کو، یو بل سره خبرې کو، علم مونږ ته حاصلېږي. ځان پوه کو، سوال مونږ په خوله باندې کو. نو دا درې خبرې مطالعه، مکالمه، مشاهده، دا د علم درې لارې دي. نو چې کله دا درې لارې بندې شوې نو عقل ته به علم کمې غاړې لړ شي. عقل بیا په دې باندې سوچ او فکر کې ادراک کی. نو چې دا درې لارې بندې شي، سترګې او غوږونه او خوله بنده شوه، نو گویا کې عقل ته لارې بندې دي. نو عقل پکې مځکه نشته، ځکه فهم لا یاکلون وایي. د دې وجې نه کهاوت دی، من فقد حسا فقد فقد علما. دا چا چې حس ختم شو، د علم هم ختم شو. دا حس چې دی په انسان کې حواسو، دا د علم ذرایع دي. د انسان چې حواس کار پریزي،
نو علم هم گویا کې ختم شو. او چې علم نشته نو عقل پکې بیا کم ځای کې دی. جاهل انسان سرساکلی او چې سوی او بس یې وکړو فهم لا یعقلون په دې عقل نه لري. یا ایها الذین آمنو ای کسانو چې ایمان وروړی دی کلوا من طیبات یک حکم دی مومنانو ته محکم حکم هغه یا ایها الناس عمومي خطاب خلکو ته دلته کې بیا په خلکو کې خاص طور مومنانو ته خطاب دی چې اے مومنانو تاسو خوراک کوئ نو پاکیزه کوئ حلال کوئ. خوراک خو به انسان خامخا کی بغیر د خوراک نه انسان کم ځای کې باقی پاتې کېدی شي. دا د انسان ضرورت دی خو خوراک چې کی نو ګوري به چې څه خوري. هسې نه خوراک او څښاک د حیواناتو په شان شروع کی د کافرانو په شان شروع کی چې سی وخوړلو چې سی راونغښتلو. کلو خورئ تاسو. تفسیر کبیر وی دا کلو امر د پاره د اباحت دی یعنی دا خوراک ستاسو لپاره مباح دی او وجوب نه دی خو په بعضې حالاتو کې واجب شي چې کله انسان وږی دی او خوراک مخې ته موجود وي نه خورمه. ولې نه خوري؟ بس نه خورمه زه دې نیسلی دی او تر دې چې د لوږې د لاسه هلاکت ته رسېږي نو په داسې وخت کې دا خوراک کول واجب دی. دا بوک هړتال ولې حرام دی؟ دا نن سبا دور بوک هړتالو دا حرام دی. بوک هړتالو بوک هړتال په دې معنی باندې کول چې انسان ځان هلاکت ته وغورځي دا حرام خودکشي کې راځي. بیا دی وخت کې بیا خوراک کول واجب دی او ضروری دی. انسان وقتی طور باندې انسان باندې که خوراک بندي نو بندولی شي خدا نه چې دایمي به بندي به لکه سهار نه تر ماښام پورې مونږ روژه نیسو نو خوراک مونږ نه کوو نو یو حده پورې دی. خو دا که انسان مسلسل خوراک نه کي دا د صوم وصال نه ولې نبي علیه السلام منع کړې ده مسلسل روژه نیسلو چې د ورځې هم روژه او د شپې هم روژه او بیا سهار بیا روژه مړ به شي. بیا انسان 3 ورځو نه بعد ژوندی نه پاتې کېږي. د صوم وصال نه نبي علیه السلام منع کړې ده چې ځکه انسان کې کمزوري راځي نو بیا په بعضې حالاتو کې خوراک کول دا واجب شي په انسان باندې. کلو لکه نبی علیہ السلام ان لنفسک علیک حقا. په دې صحابو کې عبدالله بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ عبدالله بن عمر سیبنا عبدالله بن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دا ډېر زاهد صحابي و. د به ټوله شپه نوافل به یې کولو تهجد به یې کول د ورځې به عمومي روژه به وه. نبی علیه السلام ته چا شکایت وکړه دو بخاري کې روایت دی نبی علیه السلام دې راوغوښتو او یا دا چې په لاره کې ورسره نبی علیه السلام میلو شو لکه ستا باره کې ما ته خبر را رسېدلې ده چې ته داسې کې وی او چې داسې کومه. نبی علیه السلام منې کو نه د شپې وده کېږم او نوافل هم کوه او ټیک ته روژه م نیسه خو افطار هم کوه دا نه چې ستا مسلسل روژه یي. نبی علیه السلام ان لنفسک علیک حقا ستا د نفس په تا باندې حق دی و ان لاهلک علیک حقا ستا د بیوي په تا باندې حق دی بلکې و ان لزورک علیک حقا ستا د میلمم په تا باندې حق دی.
میلمه به تاله زی راځي، ملاقات ته به څوک زی راځي. ته د ما روژه ده، ستا روژه ده، تا به څوک میلاویږي به نه. نو کلو خورئ تاسو من طیبات ما د پاکیزه هغه څیزونو نه رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته. من طیبات وی پاکیزه، او پاکیزه نه مراد چې ګوره حلالي حرام نی. ځکه حدیث کې راځي ان الله طیب ولا يقبل الا الطیب. الله تعالی په خپل پاک ذات ته، الله تعالی ګوره پاک سیز قبلی. چې انسان پاک خوراکو کې نو ستا عمل به پاکی بیا کنه. چې ستا خوراک د حرامو دی، شکوک و شبهاتو دی، ستا د بدن نه چې کوم عمل روزي هغه عمل بیا پاک نه دی، هغه بیا د حرامو د غذا نه راوتې دی، هغه الله تعالی نه قبلي. بیا نو انسان د خوراک حلال بکی، ستا کسب هم د حلالو په کار دی. ځکه چې ستا کم رزق دی او کم تنخوا او کم مزدوري ده، دا خو به حاصلېږي ستا د کسب نه. نو کسب چې ستا د حلال وي نو رزق به ستا د حلال وي، او چې رزق دې حلال وي نو عمل به دې پاک او سم به وي. انسان له په خپل کسب باندې، نوکرۍ باندې، مزدورۍ باندې او زمینداری باندې او کار کسبۍ نظر ساتل پکار دي. چې هغه د حلال وي نو بیا به ستا تنخوا او اجرت هم حلال وي، نو بیا به ستا هر څه حلال او پاک وي. من طیبات ما د پاکیزه هغه څیزونه رزقناکم چې درکړي موږ تاسو ته. او که یو نوړی د حرامو دننه لاړه، اول موږ حدیث بیان کړو د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه والا، چې نبی علیہ السلام چې یو نوړی د حرامو هېټې ته لاړه، څلوېښت ورځې انسان بیا دعا نه قبلېږي، بیا عمل باقی برکات بینی، انوارات و اثرات بینی. او چې د حرامو د رزق دا علامت دی چې ستا ګناه ته خود به خود لکېږي. چې کله ستا ګناه تړه کېدو پوه شه ستا خوراک د حرامو دی، دا به ستا خود به خود خواهشات پیدا کېږي چېرې ګناه وکړم او ګناه وکړم، جذبه به پیدا کېږي. پوه شه ستا خوراک د حرامو دی. او که یو انسان د خپل کور دا معلومی چې د ما د کور خوراک د حرامو دی، او که د هر آسان علامت داري تو ګوره چې ستا د کور خوراک کوونکي څوک دي. که ستا میلمانه او ستا تله راتلو والا خلک هغه نیکان خلک دی، پوه چې ستا د کور خوراک هم حلالو دی. او کدا د اوزو کوزو راماتو را روانو نو بس پوه شي چې د کور کار ټیک نه دی، ځکه په دغه خبرو باندې په دغه لارو باندې روان دی. نو کلو من طیبات خورئ تاسو را پاکیزه هغه څیزونه رزق درکړي موږ تاسو ته. او چې څونه خورئ نو خوړی شئ. شریعت د اعلی خوراک نه او د اعلی لباس نه او د اعلی سورلی نه او د اعلی کور نه من نه راکړی. ستا سورلی د اعلی عمده وي ټیک ته، ستا خوراک د اعلی وي ټیک ته، بلکل سیده جامې ستا اعلی وي من نه راکړی، لیکن حلال دی وي او ستا صحیح دی وي. هوس به نه کوې، حرص به نه کوې، په جایز طریقې سره او په حلالو طریقې سره چې څونه ښه نه ښه خوراک پیدا کولی شي چې حلال طریقه وي، او چې څونه ښه نه ښه لباس ځان له پیدا کولی شي، او چې څونه ښه نه ښه سورلي ځان له پیدا کولی شي، څونه ښه نه ښه رهایش ځان له
مهیا کولی شي شریعت منع نه کړي، لیکن دا چې هر څه د حلال وي او هوس او حرص دې پکې نه بالکل ټیک ته کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلی خوراک کړی دی. په خوراکونو کې اعلی خوراک دستی گوشت دی. دا زیرا چې ورته عربی کې زیرا دستی گوشت، دا د ګډې او د بیزي مخکني لاسونه د دې څنګلې د ترویخه پورې چې کوم دستی گوشت دی ته وي، دا نبی علیہ السلام ډېر خوښ و، دا به ډېر په شوق سره خوړو. دا نبی علیہ السلام ډېر زیات لذیذ خوراک دی. دا نبی علیہ السلام باقاعده کړی دی، نو منې نه ده کړې، لیکن دا چې منې د هوس نه او د حرص نه کړې ده. او دا تکلف هم په شریعت کې نشته چې په سهولت سره میلو شو خورئ او د الله شکر پې ادا کوه. رزق دې مخې ته راغی او پرهیز هم نشته او حلال دی، نو بیا مه وایه چې نه دا د تقوا نه خلاف دی. تیرا پیغمبر نه زیات متقی نشي جوړېدی. خوراک هم دقه کوه، د الله شکر ادا کا، نعمتونه د الله تعالی استعمالوه او د الله شکر ادا کوه. واشکروا لله، او شکر ادا کې د الله تعالی. یعنی د رزق په داغه مکه چې حساب کتاب را سره الله پاک کی، دا هغه رزق به الله تعالی حساب کی چې په الله تعالی شکر ادا نه کړی شي. او چې تا په د الله تعالی شکر ادا کو بیا حساب کتاب نشته. دا زید الشهید دا د علی رضی الله عنه نوسی دی. زید الشهید باندې مشهور دی. هغه وی چې په درې قسمه خوراکونو باندې حساب کتاب نشته. یو دا چې تا میلمه له کوم خوراک تیار کو، نو که په خپلې ورسره خورې نو حساب کتاب نشته. دویم دا چې د روژه ماتې لپاره او د سحرې لپاره چې کوم خوراک تا تیار کو، په هغې حساب کتاب نشته. او دریم مریض لپاره، بیمار لپاره تا که هر قسمه خوراک روړو، په دې حساب کتاب نشته. ان کنتم کچرې تاسو ایاهو خاص الله تعالی لپاره تعبدون بندگی کوئ، که بندگی صرف او صرف د الله تعالی کوئ، او چونکې کوبه خامخا مونږه دا د انسان ذمہ داری ده، نو بیا رزقم حلال پکار دی او د الله تعالی شکر ادا کول پکار دی. او مثال دا کسانو چې کفر کړی دی، په شان د مثال دا سړي دی چې چغې وهي هغه ځناورو ته چې نوري مګر بلنې لره او چغې وهلو لره. دوی کاڼه دي، چاړهګان دي، ړانده دي، په دې عقل نه لري. یا کسانو چې ایمان مروړی دی، خورئ تاسو د پاکیزه هغه څیزونه چې درکړي مونږ تاسو ته، او شکر ادا کړئ د الله تعالی. که چېرې تاسو خاص الله تعالی دپاره بندگی کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. انما حرم، یقینا اللہ تعالی حرام کړی دی، علیکم پتا سباندی، المیتتا خلل د مرداری، والدم او وینا،
ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما أهل به او هغه څه چې اواز پورته کړی شوي په هغې باندې لغیر الله ما سوا د نوم د الله تعالی فمن اضطر پس هغه څوک چې مجبوره شو غیر باغ په داسې حال کې چې نه وي لذت طلب کوونکي ولا عاد او نه د حد نه تجاوز کوونکي فلا اسم علیه پس نشته دی څه ګناه په ده باندې ان الله غفور رحیم بېشک الله تعالی بخښونکی دی مهربان دی په آیت مبارکه کې دا 4 قسمه محرماتو بیان دی چې دا 4 قسمه څیزونه الله تعالی حرام کړي دي په تاسو باندې د دې لږ خوراک او ډېر خوراکو په عام حالاتو کې جایز نه دی ها انتہائی سخت مجبوری کې بقدر ضرورت د اجازت او رخصت شته دی او په عام حالاتو کې اختیاري حالاتو کې د دې خوراک جایز نه دی انما حرم بېشک الله تعالی حرام کړي دي حرامون کې ذات الله تعالی دی د الله تعالی نه ما سوا بل چاته د اختیار نشته چې هغه د یو حلال څیز حرام کی یا حرام څیز حلال کی پیغمبر علیه السلام هم بذات خود حرامول او حلالول نشي کولی هغه هم د الله تعالی را طرف نه خلکو ته بیان کی چې الله تعالی دا حرام کړي دي او یا حلال کړي دي علیکم پتاسو باندې علیکم یووی دا حلت و حرمت و حرام والی حلال والی دا د انسانانو د پاره دی المیتة مردارا نو مردار نه مراد خوراک د مردار یعنی اکل المیتتی د مردار وضاحت او تیر شوی درس کې شو والدم او وینا وینه مراد چې کوم وینه جاری ده چې کوم د رګونو نه وځي هغه حرام ده او 2 قسمه وینې دې نه مستثنا کړی شوي په حدیث سره چې نبی علیه السلام فرمایي احلت لنا میتتان و دمان 2 مردارې زمونږ دپاره حلال دي چې مایع دی او ملخ دی یعنې دا بغیر ذبحه کولو حلال دی او 2 قسمه وینې هغه د انسان دپاره حلال دي هغې کې یو اینه ده چې ورته کبد ویلې کېږي او دویم تورې دی تیر شوي درس کې په غلطۍ سره د خوله باندې د تریخې لفظ راغلو نو تریخې حرام دی مکروه تحریمي دی تورې چې دا حلال دی ځکه تریخې کې خوا ترخي اوبه وي زهریله اوبه وي هغې کې د خوراک څه نشته دی نو دا تورې چې دی دا د ژبې په شانتې وي دا نری او رنګ توري تقریبا دا مثل کې وینه ده خو جم شوې ده دا حلاله ده ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیرو د خنزیر غوښه هم حرامه ده د دې مطلب دا نه چې د غوښې نه علاوه نور څه حلال دي یعنې څرمنو یا ډوکي یا نور اندامونه نه خنزیر بجمیع اجزائه
تمام اندامونو سره هغه حرام دی. او چونکې د خوراک بیان شروع دی د دې وجې نه هغه ولحم الخنزیر یووی. او څلورم نمبر وما احل به لغیر الله، هر هغه څه چې په هغه باندې د الله تعالی نه ما سوا د بل چا نوم واخیستلی شو. اصلیت کې جاهلیت کې دا طریقه وه چې خلکو به د بوتانو په نوم باندې څیزونه نامزد کولو، حیوانات به د بوتانو په نوم باندې معین کړو چې دا د پلانکي نوم پلانکي بت په نوم باندې دی او د هغه د نزدېکت او تقرب دپاره چا منښته کوله نو داسې به یې ووایي که زما دا پلانکي کار وشو، بیمار ته صحت میلو شو او مسافر په خیر سره واپس راغی نو زه به دا پلانکي اوښه او پلانکي اوښو یا پلانکي څاروی دا به د پلانکي بت په نوم باندې ذبحه کومه. نو دا طریقه را روانه وه. قرآن کریم دا چیز حرام کو. د الله تعالی تقرب به حاصلې، د الله تعالی نزدېکت به حاصلې. یو قربانی ورکولو، یو څاروي حلالولو یا یو بل صدقه او خیرات کولو، نو په دې کې به د الله تعالی نزدېکت او د الله تعالی تقرب به حاصلې. د الله تعالی نه ما سوا د بل چا نزدېکت حاصلول دا شرک دی. ته چاته ثواب بخې، ثواب ورته ورکې، نه کولی شي یو څیز د الله په نوم باندې نامزد کا، مقرر کا، ولال کا او بیا وایي چې خدای دې ثواب پلانکي ولی ته او پلانکي پیغمبر ته او یا پلانکي بزرگ ته او یا پلانکي انسان ته وبخښي. دا جایز ده او داسې کولی شي. خو دلته کې جاهلیت هغه رسم ختمي چې مسلمانان به داسې نه کي. وما احل به، دا احل یحل چغه وباسل او آواز پورته کولو، دا نوې میاشت ته هلال ویل کېږي. د لومړنۍ شپې میاشت او د دویمې شپې او د درېیمې شپې ته هلال وي. دې ته هلال ځکه وي چې د دې کتونکي چې کله ولاړې نندارې کې چې هر یو انسان یې څنګه وي نو فوراً چغه وباسي یا هغه د میاشو هغه بې اختیاره د خولې نه آواز وځي میاشت خو هغه ده، نو ځکه دې میاشت ته هلال ویل کېږي. کافران بم چې د کوره څنګه راوتلو قدم اخیستو سر به یې آواز وکړو، چغه به یې وباسله. یا دغرنګې حرم شریف ته به چې رالو نو هلته به یې چغه وباسله، آواز به یې پورته کړو چې دا پلانکي څاروي خو د پلانکي په نوم باندې، د پلانکي بت په نوم باندې. ځکه قرآن کریم وما احل وایي. عام طور چې انسان منښته کي نو اکثر جذباتو کې راشي، یره که دا پلانکي کار زما وشو یا که دا پلانکي بیمار ته صحت میلو شو یا که مال الله پاک اولاد راکو یا پلانکي کارو زه به داسې کومه، نو اکثر آواز پورته کي، یعنې په تیز آواز باندې وایي. لہذا که چا په پټه باندې وایي او یا په یوازې کې وایي یا د خلکو مخکې خو په دمه آواز وي، هغه هم په دې کې داخل دی. دا نه چې که نه چغه وایي نو حرام به وي او که په دمه وایي نو حرام به ني. هر هغه څیزو چې د غیر الله په نوم باندې چې د غیر الله په نوم باندې نامزد کړی شو نو بس هغه حرام دی. وما احل، د ما نه مرادو
یا خدا ما خاص تا نه هر څاروي چې د ذبح په ټیم کې د علالولو په ټیم کې په هغه باندې د غیر الله نوم واغستی شو. لکه کافرانو مشرکانو به چې څاروي علالو هغوی به بسم اللات والعزا د لات او د عزا په نوم باندې دا څاروي ذبح کوم او علالوم، نو دا هم حرام دی. لهذا که یو مسلمان د الله تعالی نه ما سوا د بل چا نوم په ذبح کې واغستو نو دا حرام شو. او یا د معنی مراد دا دی چې ټیک ته څاروي خو د الله په نوم باندې حلالوي، لیکن چې کله تا منښته کوله نو په هغې کې د نیت وکړو، عزم وکړو او یا په خوله دې ووایي چې دا حیوان او دا څاروي د پلانکي په نوم باندې د الله تعالی نه ما سوا د بل چا د ولی د پیغمبر او د فرشتې یا د یو بزرګ او یا د یو عام انسان او د مزار نوم دې واغستو چې دا د هغه د تقرب او د نزدېکت دپاره دی. یعنې دا نه چې ته ثواب هغه ته بخي، بلکې د الله تعالی پکې سره د نوم رانولې هغه څاروي ته نامزد کو د غیر الله په نوم باندې، نو دا اوس حرام دی. اگر چې بیا تی حلالې او بسم الله الله اکبر ووایې بیا هم حرام دی. د حلالولو طریقې دا ده چې کله تا منښت د غیر الله په نوم باندې وکړه نو اوس به توبه وباسي په خوله باندې او د زړه نه به هم توبه وباسي او بیا به نیت خالص کې چې دا څاروي زه خالص د الله تعالی د نزدېکت حاصلولو دپاره او د الله تعالی تقرب حاصلولو دپاره حلالوم. هغه د الله تعالی نه ما سوا هغه بل نوم مکمل د زړه نه وباسي، توبه به وباسي او بیا به دغه څاروي د الله تعالی په نوم باندې حلال کړي، دا اوس حلال دی. او یا دی ما کې عموم دی هر هغه څیزو، که حیوان دی که څاروي دی او که بل څیز دی، مثال مالګه ده، چینی ده او یا روجي دی او یا بل داسې یو څیز دی، که کپړې دي، که د استعمال یو څیز دی، که هغه اوبه دي او که بل څه، هر هغه څیزو چې هغه د غیر الله په نوم باندې نامزد کړی شو نو هغه هم دکه حکم دی چې د دې خوړل او څکل حرام دي. لکه دا بعضې خلکو د مزاراتو په نوم باندې هغه خیر خیرات کی د الله تعالی په نوم باندې نه کی. یو خدا چې انسان د الله په نوم باندې خیرات وکړي خو بیا مصرف یې یعنې په د الله په نوم باندې منښته وکړه خو بیا هغه وړي غریبانانو دپاره او یا هغه په یو مزار باندې بیا کیږدي نو بیا خیر دی بیا خوړلی شي هلته کې. خو که د مزار په نوم باندې دا کار یې کړی د الله په نوم باندې نه بیا دغه روجو دغه مالګې او دغه اوبو یا دغه شربتونو څکل بیا حرام دي. چونکې فرق باریک دی او خلک د دې لحاظ نه ساتي، د دې وجې نه مزاراتو باندې خوراک نه اجتناب پکار دی. څه پته لګي دې نظر کوونکي منښته کوونکي څه نیت کړی او په کوم اراده باندې او په خوله باندې څه ویلو. نو یو خدا چې انسان انتهایی غریب وي هغه ته د خوراک او څښاک دپاره نور څه نه میلاویږي، نو که د مزاراتو خوراکونه کي نو زه هغه لپاره ټیک ده، لیکن یو عام انسان دپاره د مزاراتو د هغې د خوراک او د څښاک نه اجتناب پکار دی. وما اهل به او هغه څه چې اواز پورته کړی شي په هغه باندې لغیر الله ما سوا د الله تعالی
یعنی لغیر اسم الله د الله د نوم نه علاوه د بل چا نوم په هغه باندې اخیستلی شوی دی نو دا دم حرام دی. فمن اضطر پس هغه څوک چې مجبوره شو، هغه څوک چې مجبوره کړی شو څه ته؟ دغه مذکوره څلورو څیزونو ته. یو انسان مجبوره شو هغه د خنزیر غوښې ته یا وینې ته یا د مردارې خوراک ته او یا دا کمسی چې د غیر الله په نوم باندې مقرر شوی د دای خوراک ته. یو انسان مجبوره شو نو د مجبورۍ په ټیم کې قرآن دوه قیده ولګولو. یو خدا چې ته به طالب لذت نه، دغه حرام سیز لذت به نه حاصلې، د مجبورۍ د وجې نه به یې خورې. او دویم دا چې د حد نه به تجاوز نه کوې، چې څومره ضرورت دی د ضرورت مطابق خوراک به کوې. یعنې که ستا ضرورت په حرام یو پوټي باندې پوره کېږي نو ته به 2 پوټي او 3 پوټي نه استعمالوې، ځکه ستا ضرورت هم دقه دی. او بیا د لذت طلب به دې کینی چې را دې خوندم ګورو چې دا پکې لا څنګه وي. نه، ړکې به کراهت محسوسې، طبیعت به ستا نفرت محسوسي دی نه، ړکې به ستا نفرتي خو خورې یې ځکه چې ځان بچ کوې. ځکه د جان بچ کول دا فرض دی. انسان به خپل ځان هلاکت ته په خپله نه غورځي. فمن اضطر پس هغه څوک چې مجبوره شو غیر باغن په داسې حال کې چې نه وي طلب د لذت کوونکې، لذت طلب کوونکې، ولا عادن او نه د حد نه تجاوز کوونکې. د دې مجبورۍ بلا صورتونه دي. یو صورت خدا دی چې تا ته حلال چیز نه ملاویږي، یو داسې ځای کې ته بند شې په کمره کې یا په سفر کې او هلته حلال چیز بالکل نشته دی او تا ته لوږه ولګېده او دا لوږه د حد نه سیوا شوه او ته په ځان پوهېږې چې حلال چیز ما ته ملاویږي نو کیدی شي د لوږې د لاس زه بېهوشه شمه او د بېهوشۍ نه بعد کیدی شي ما له مرګ راشي. نو بیا په داسې وخت کې چې کله دا حیراني حالت شو د دې بیا پهچان دا چې انسان بیا ودرېدی نشي. کله چې دا لوږه د حد نه سیوا شي بیا انسان په ځمکه نشي ودرېدی. پوه شه ته اخري حالت ته رسېدلی او بیا ستا سترګې پټې پټې کېدې نو پوه شه تا باندې بېهوشي را روانه د لوږې د لاسه. نو په داسې وخت کې بیا حرام چیز خوړی شي خو به قدر ضرورتو چې څومره ستا هغه ژوند تاله درکړي، که هغه بیا وینه ده او که هغه بیا مرداره ده او که هغه بیا حرام بل چیز دی. او د مجبورۍ یو صورت دا هم دی چې حلال چیز شته لیکن تا ته نه ملاویږي. حلال چیز مخامخ موجود دی لیکن تا باندې پابندي را، تا له لاس او خپې تړلي دي او تا ته وي دا حرام چیز به خورې شابه کنی نو نه پریږدو او تا مجبوره کی. دې ته اکراه ویل کېږي. په تا زبردستي کې چې یا خو به دغه شان مړ شي تړلی شوی او یا دا حرام چیز لمونږ خوله کې ږدو دا وخوره. نو په داسې وخت کې بیا به قدر ضرورتو دا حرام چیز خوړی شي. د دې نه بیا بله مسله هم راووته
چې آیا یو انسان په حرام سیز باندې علاج کولی شي او کنه، چې تداوی بالمحرم دا حلال دی او کنه، یو حرام سیز سره خپل علاج معالجه کولو. بعضې دوایان هغه حرام وي لیکن انسان داغی سر علاج کولی شي او کنه شي کولی. نو په دې کې بیا اختلاف دی. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په حرام سیز کې الله تعالی د سرړو شفا خو دین را ته په حرام سیز سره شفا حاصله کې. لیکن امام محمد رحمت الله علیه دا دغه شاگرد دی، هغه وی کچره یو ماهر ډاکټر او طبیب او حکیم تا ته وی یا یو تجربه کار انسانو چې ستا علاج دی وخت کې صرف او صرف په دې حرام سیز کې دی او په حلال سیز کې ستا علاج نشته، یا حلال سیز شته لیکن ستا د اغستو نه بار دی تی نشي اغستی. نو بیا د مجبورۍ په ټیم کې دا حرام سیز استعمالولی شي. اصلیت کې بخاری شریف کې روایت دی د عوکل قبیله او د ورینه قبیله اته کسان رالو مدینه منورې ته. نو دی باندې د مدینه منورې آب و هوا موافق رانله، د دې اخر ډیرو پړسېدی او دا رنګونه زیړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ته وی چې تاسو د مدینه منورې نه بهر د صدقې او د مال غنیمت خانو تاسو هلته لاړ شئ او هلته کې بیا د هغې پیمس کې واړه بولې مسکئ. واشربوا من البانها و ابوالها، د دغه اوښانو پیم تاسو څکئ واړه بولې مسکئ. هغې هغه اته کسان هلته لړلو، هغې هلته کې د هغې هغه پیس کلو هغه واړه بولې مسکلو. یو سوره دی کې هغې ښه صحتمند شو، برابر شو. نه یارانو هغه چې کوم شپونکي او دا اوښانو د صدقې چې کوم چوکیدار او صحابي هغه یې راټینګ کو، هغه د یو لاس کټ کو، یو خپې ته کټ کړو. بیا ګرم ګرم سلایان هغه له په سترګو کې والو او بیا د هغې نه بعد په ګرم صحرا کې او د نور د لاندې پروتو او اوبه غوښتې هغه له اوبه هم نه ورکولې. هغه په دغه حال کې شهید شو او د صدقې هغه اوښان یې سر روان کړو. سحر وختي خبر مدینه منورې ته رسېدو چې دا شان هغې اتو کسانو دا کار کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز رفتار آسونه او صحابه ورپسې کړو. هغې یو ځای کې د ماسپښین په ټیم کې د چیني نه اوبه څښلې، هلته ایثار و. صحابه پې ورغلو، هغې راټینګ کړو، را یې وستلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل دې سره هم داسې وکړه چې څنګه صحابي سر کړو. د هغې هم لاسونه خپې کټ کړی شو، هغې له هم ګرم ګرم سلایان په دې سترګو کې ووالو او بیا یې په هغه صحرا کې وغورځولو. او بخاري کې روایت ته انس رضی الله عنه ما لیده چې هغې به دا ژوې بار روباسلې وې او دا خور یې په جو باندې څټلې، اوبه یې ورله ورنه کړې صحابو او هغې دغه شانتې مردار شو. چونکې
هغې دا صحابي سره داسې کړو، نبی علیه السلام سره داسې وکړو. او دی چونکې ډاکه مچولې وه، اوښانې تښتولي وو، صحابي هم شهید کړی دی، هغه له لاس خپې هم کټ کړي وو، او هغه له یې په سترو ګرم سلایانو مبالي وو. دا ټول جرمونه چې راجمع شو، نبی علیه السلام وایي دې سره د قصاص معامله مه کوئ، دې سره د قطاع الطریق کم خلک چې ډاکه واچي د ورځې اکه معامله دې سره وکئ. او قرآن کریم دا سزا په 6مه سپاره کې بیان کړې ده. انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. په آیات مبارکه کې اسې مسله خدا ده چې قاتل نه به موږ قصاص لو په تورې سره. قاتل چې مقتول سره کم عمل کړی نو قاتل سره به عمل نه کو. مثال قاتل مقتول په چړو باندې ووهه، یا د بجلۍ شاټ یې وله ورکړو، یا اوبو ته یې وغورځو، یا بل داسې ظلمن یا قتل کو، نو قاتل سر وقت عمل نه کو چې کوم مقتول سر کړی دی. قاتل نه به صرف سر قلمو په توره باندې. لیکن دلته کې نبی علیه السلام دغه اتو کسانو سره چې کوم عمل کړی دی نو هغه د قصاص سزا نه ده، بلکې دا د قطاع الطریق سزا ده چې کوم خلک رڼا ورځي په لار باندې ډاکه واچي او قتل مو کړي او مال مو وسي، نو قرآن دغه سزا بیان کړې ده. ایسه که نبی علیه السلام دا عمل وکړو. د دې یو بل مثال هم شته دی. یو وینځه وه، هغې د یو مسلمان بیزې بوتلې وه صحرا ته. یو یهودي و، هغه دغه وینځې پسې ورغی. د هغې په غاړه کې د سپینو زرو امیل و. هغه یهودي د دغه وینځې د غاړې نه امیل وشوکه او هغه وینځه یې راګیره کړه او هغې له یې د سر د 2 ګټو په منځ کې راوسته او چکني یې کوله. بېهوشه پرېوته. د یهودي خیال دا و چې ګنې دا وفات شوه. یهودي لړو چې ماښام شو، بیزې واپس رانلې. د بیزو مالک لړو صحرا ته معلومات یې کولو چې ویې کتو بیزې ځای په ځای سرېدې او هغه وینځه اخرنو سلګو کې وه. نبی علیه السلام ته راوستې شوه. نبی علیه السلام یې سره خبرې کړې، جواب نشو ورکولی ځکه هیرې حالت یې و. بیا نبی علیه السلام فرمایلو چې کم مشکوک خلک دی د هغه یو تن نوم دې ته اخلی چې دا اشاره وکړي نو هغه باندې بیا هغه راټینګ کړو. د مشکوکو خلکو نومونه هلته اخیستي شو. هیرې کې د هغه یهودي نوم یې ورته واخیستو. هغه وینځې سر وخوځو چې او دا پلانکې و. بس هغه یهودي راټینګ کړو او د هغه نه برآمدګي مو شو چې هغه هار د هغه نه برآمد شو. بیا هغه اقرار هم وکړو چې دا کار ما کړی دی. نو نبی علیه السلام حکم وکړو چې دې یهودي سره هم دقه عمل وکړي، د له سر د 2 ګټو په منځ کې راګیر کې او دغه شانې چکني کوله. دا هم د بخاري روایت دی. نو دا هم قصاص نه دی، دا د قطاع الطریق دا دهشتګردي ده، چونکې دې دهشت خور کړی دی، ځکه نبی علیه السلام سره دا عمل وکړو. خیر، د دې حدیث نه امام محمد رحمت الله علیه دا استدلال وکړو او امام شافعي رحمت الله علیه او امام مالک رحمت الله علیه چې چونکې واړه بول حرام دي د حیوانو،
لیکن نبی علیہ السلام دغه تو کسانو ته وی چې ردی واړه بول سکئ واشربوا من ابوالها و البانها پیم سکئ واړه بول یې مسکئ او هغې هلته وڅښل نو هغې ته صحت میلو شو. ردي نه دا معلومیږي چې په حرام څیز سره علاج کول دا جایز دي. بهر حال اوس هم دا فتوا ده که یو مسلمان بیمار دی او هغه ته ضرورت دی او حلال څیز نشته دی یا شته خو هغه یې نشي اخیستی، نو که هغه ته یو ماهره ډاکټر ووایي چې حرام څیز سره ستا علاج ممکن دی نو به قدر ضرورتو دا حرام څیز استعمالولی شي. قرآن کریمی فلا اسم علیه نشته ری څه ګناه په ده باندې، ګناه په ده نشته یعنې فی اکله که دا حرام څیز استعمال کو نو په ده باندې په دې خبره څه ګناه نشته. ان الله غفور رحیم بېشک الله تعالی بخښونکی دی رحیم مهربان دی. څومره مهرباني ده یو حرام څیز ستاسو لپاره حلال کو یعنې تاسو یې استعمالولی شئ، خو دا د الله تعالی مهرباني ده که نه؟ ورنه الله تعالی خو داسې وایي آرډر از آرډر، بس قانون دی، دا ستا مجبوري ده، زما مسله نه ده. لیکن قرآن کریم مهرباني کوي چې زه خیر دی که مجبوره شوې که زبردستي وکړه چا یا ستاسو خوراک او څښاک ته ضرورت دی نو به قدر ضرورت کولی شئ. بېشک الله تعالی حرام کړي په تاسو باندې خوړل د مردارې او د وینې او غوښه د خنزیر او هغه څه چې اواز پورته کړی شي په هغې باندې ما سوا د نوم د الله تعالی، پس هغه څوک چې مجبوره کړی شو په داسې حال کې چې نه وي لذت طلب کوونکی او نه د حد نه تجاوز کوونکی، پس نشته یې څه ګناه په ده باندې. بېشک الله تعالی بخښونکی مهربان دی. بسم الله الرحمن الرحیم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. انما حرم بېشک الله تعالی حرام کړي دي علیکم پتاسو باندې المیتتا خوړل د مرداري والدم او خوړل د وینې ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما وهغه څه اهل به چې اواز پورته کړی شوي په هغې باندې لغیر الله فما سوا د نوم د الله تعالی فمن اضطر پس هغه څوک چې مجبوره کړی شو غیر باغین په داسې حال کې چې نه وي لذت اخیستونکی ولا عادن او نه د حد نه تجاوز کوونکی فلا اسم علیه پس نشته دی څه ګناه په ده باندې ان الله غفور رحیم بېشک الله تعالی چې دی بخښونکی دی مهربان دی. په آیت مبارکه کې
د څلورو محرماتو بیان دی چې څلور څیزونه الله تعالی حرام کړي دي او په عام حالاتو کې ردی خوراک جایز نه دی. که یو انسان انتهایی مجبور شو او دومره مجبوری چې انسان په مرګ ته رسی، نو د مجبورۍ په ټیم کې بقدر ضرورت خوراک ترې کولی شي او په عام نارمل حالاتو کې د اختیار په حالت کې د دې هیڅ قسمه خوراک اجازت نشته دی. اصلیت کې کافرانو مشرکانو د خپل ځان نه څلور قسمه حلال ځناور حرام کړي وو. څلور قسمه ځناور دي چې دای بیان په 9 سپاره کې سوره مائده کې را روان دي. د اوښانو څلور قسمونه وو او دا حلالو و کافرانو مشرکانو د خپل ځان نه په ځان باندې حرام کړي وو. قرآن کریم دا حرام نه دي، حرام خدا څیزونه دي چې دا الله تعالی حرام کړي دي او تاسو یې حلال ګڼئ. نو په دې آیت کې د څلورو حرامو څیزونو بیان دی چې کافرانو مشرکانو دا حلال ګڼلو او د دې استعمال به کو. نو قرآن کریم هغه څلور ځناور حرام نه دي، بلکې حرام هو هغه دي چې کوم په دې آیت کې بیانېږي. په آیت مبارکه کې د ټولو حرامو څیزونو بیان نه دی، حرام څیزونه نورم شته. آیت کې صرف د څلور څیزونو بیان دی، ندانه چې نور نشتم او صرف دادی نه، دا څلور بذات خود حرام دي. آئے کې لومړی مردار دی، مردار ځناور دی، او دویم وینه ده بدون کې وینه، او دریم خنزیر ارس سره، که داغه غوښه ده، که داغه سرمن ده، او که داغه ډوکې دي، او که داغه یو بل اندام دی، او که د وازګه ده، او که داغه وینه ده. هغه ټول څیزونه حرام دي. او څلورم هغه ځناور یا هغه څیزو چې هغه د الله تعالی نه ما سوا د بل چا په نوم باندې هغه مقرر شو او معین شو، که د خوراک څیز دی، که حیوان دی، او که بل څه دي، د الله تعالی نه ما سوا، که د فرشتې په نوم باندې، که د پیغمبر په نوم باندې، او که د یو ولی په نوم باندې، او که د یو مزار په نوم باندې، خو چې بس د الله تعالی نه ما سوا وي، د هغه په نوم باندې منتخب شو، مقرر شو، او د غیر الله د تقرب حاصلولو دپاره، یعنی تقرب مره نزدېکتو د الله تعالی نه ما سوا د بل چا نزدېکتو حاصلولو دپاره چې کوم څیز مقرر شو دام حرام دی. نو دا څلور قسمو څیزونه په دې آیت مبارکه کې بیانې چې دا حرام دي، د دې استعمال اجازت نشته دی. ها که یو انسان مجبور شو او مجبوری د حد نه سیوا شوه، نو بیا د ضرورت مطابق چې څومره ضرورتي هغه مرادي استعمال کولی شي. انما حرم، بېشکه الله تعالی حرام کړي دي. دا انما په عربی کې د حصر د پار راځي. د حصر معنی را بندولو،
حلقه کلا بالا حصار، نو التم یو مضبوط دیوال د حصارو چې هغه د هر څه نه رکاوټ ګرځي، دننه څوک نشي تللی، ایته حصار ویل کېږي. نو حصر معنی رابندولو، یعنی خبره په آیت کې رابنده شوې ده. دا د آیت کې چې کومې خبرې بیانېږي دا حرام دي، خو دا حصر اضافي دی، حصر حقیقي نه دی. د حصر حقیقي مطلب دا دی چې څومره حرام دی هغه ټول پکې راجمع شي، ته حصر حقیقي وي. او یو حصر اضافي دی چې ټول حرام څیزونه په آیت مبارکه کې نه دي راجمع شوي، البته دا څلور حرام دي چې خلک حرام نه ګڼي. انما حرم، بېشکه حرام کړي دي. نو چا؟ فاعل غائب دی، یعنی الله تعالی حرام کړي، ځکه چې د حلال او حرام او اختیار دا صرف او صرف الله تعالی سره دی. د الله تعالی نه ما سوا بل چا سره دا اختیار نشته چې یو څیز یا حرام کی او یا د حلال کی. نو ځکه فاعل غائب کو چې الله تعالی حرام کړي دي. علیکم پتا سبحان دے المیتتا مردارا، دلته کې ذکر د خوراک ته، یعنی اکل المیتتی د مردار خوراک او خوړلو او استعمال پتا سبحان حرام دی. میتا ستویل کېږي، میتا هغه ځناور ته وي چې هغه په خپل مرګ باندې مړ شو، مردار شو په خپل مرګ باندې، او هغه په شرعي طریقې سره حلال نه کړی شو. دوی بلا قسمونه دي. یو حیوان دی مردار شو په خپل مرګ باندې، لکه مثال غوا او ویزا او ګړه او اوښ وغیره، هغه په خپل مرګ باندې مړه شو، نو دا اوس مردار شو. حیوان حلالو، خو چونکې په خپل مرګ باندې مړ شو نو حرام شو. یا دا چې حلال کړی شو لیکن دا حلالول د شریعت مطابق نشو. شریعت چې د حلالولو کومه طریقه بیان کړې ده په هغه طریقه باندې حلال نه کړی شو. د شریعت طریقه سره شریعت وی دی مړی کې څلور رګونه دي، دو ته ودجان ویل کېږي، دا د وینې رګونې دوه، د دې مړی په منځ نه یو ښي طرف ته او بل ګس طرف ته وي، دې کې تشه وینه وي، او دریم رګ د ساه وي، پای باندې حیوان یا انسان ساه اخلي، ایته نفس ویل کېږي، او څلورم چې دی هغه د خوراک او څښاک دپاره دی. نو په دې څلورو رګونو کې د دریو رګونو کټ کول دا ضروري دي. که درې رګونه دې کټ نه کړو، دوه یا یو رګ دې کټ کو، نو حیوان مردار دې حلال نه دی. بهتر هدا چې څلور په څلور باندې کټ کړی شي، خو که څلور کټ نه کړی شو، درې کم از کم کټ کړی شو، نو څاروی حلال دی. اوس یو څاروی حلال کړی شو لیکن په دې طریقې سره حلال نه شو، دا رګونه وله کټ نه کړی شو، بلکې دغه شان چا وویشتو، په نیزه باندې چا ووهو، یا د سټ د طرف نه چا حلال کو، د بره د سټ د طرف نه یې څاروي حلال کو، او چې رګونو ته چاړه را رسېده څاروي مردار شو، ساتې نه وته نو مردار شو.
اوس که د سټ د طرف نه چې تا چاړه کېښوده او څاروي حلالۍ خو څاروي لا ژوندی دی او رګونه هیرې کې کټ شو د څاروي لا ساه نه ووتې نو بیا حلال دی خو مکروه دی. مکروه ځکه چې تا سټ د طرف نه حلال کو څاروي ته ډېر زیات تکلیف ورسو. دا مخامخ رګونه چې کټ کې نو څاروي په اسانه باندې مري او د ده نه ساه په اسانه باندې وځي. د دې وجې نه شریعت ولې وي چې دا لا قود الا بالسیف قصاص به په توره باندې اخلو. وی دا سټ ته نه په توره ووهه ساه به ترې په اسانه باندې وځي. آسان مرګ چې دی آسانو دا د چاړې دی او دا تورې دی چې دا رګونه کټ کړی شي. دا پانسي انتهایی خطرناک مرګ دی. اسلام چې ځکه د پانسۍ نه منع کړې ده. دا په ډز باندې ویشتل دا هم خطرناک مرګ دی. آسان مرګ د انسان دا رګونه کټ کول دي. د دې وجې نه فقها لیکي که یو پیشو ده یا یو حرام ځناور دی مثال خر دی یا بل داسې سپی دی او هغه موذي شو ضرر ورکي او هغه ته مړ کې نو د مړ کولو آسان صورت دا چې حلالې کا دا رګونه ولا د مړی کټ کړي او په اسانه باندې مړ شي. دغه حیوان سره هم زیاتې مه کوه په اسانه طریقې سره مړ کا ځکه دا مخامخ رګونه چې تا ولا کټ کړو په چاړه باندې یو په اسانه باندې مري. نو چې کم حیوان د سټ د طرف نه چا حلال کو نو ګورو به که چاړه د مخامخ رګونو ته رارسېده او دی نه مخکې څاروي نه ساه وتې نو مردار دی اوسو ځکه رګونه خو لا نه کټ شوي نو په غیر شرعي طریقې سره حلال کړی شو نو حرام دی. او که نه رګونه لا چې کټ کېدل نو څاروي کې لا ساه او بیا رګونه چې کټ شو نه ساه ووتو نو اوس حلال دی خو لیکن مکروه دی. نو کم څاروي چې په شرعي طریقې سره حلال نه کړی شو دا هم حرام دی. او یا یو څاروي چې دی هغه خفي کړی شو پړی یې مارې ته پرېوتو ځان یې په خپله خفي کو یا چا ولا مړی ته پړی واچو او د هغه ساه بند شو نو دا هم حرام شو. یا یو څاروي د غر د سر نه راپرېوتو او ویښته راغی روړ غړېد او پای سره مړ شو یا د کوټې نه کښته راپرېوتو مړ شو دا هم حرام دی. یاره دوست څارو خپلو کې جنګ او هغه یو بل په ښکر باندې ووهو نو بېشکه چې یو بل یې زخمي کړی دی لیکن حلال نه کړی شو دا څاروي هم حرام دی. او یا په ګولۍ باندې ویشتلی شو په ټوپک باندې د بارودو په زور باندې هغه ویشتلی شو نو دا هم حرام دی. صرف اضطراري حالت کې څاروي ستا نه وتښتي د قربانۍ دوران کې او څاروي سوري شو او راټینګېږي نه هغه نقصان کی یا ستا نه کوي ته پرېوتو یا داسې ځای ته کندې تللو چې روباسلی نه شي اوسو نو بیا مسله دا ده چې د بر نه په تیره چاړه باندې ووله یا په نیزه باندې یا دارنګې په توره باندې او یا مثال په ډز باندې نن سبا چې هسې نه راړېږي خو په سر باندې به یې نه ولې
او شاته ملا باندې وله چې څاروی زخمی شي راوغورځېږي. او چې کله راوغورځېده او ته ورورسېدې بیا هم د شریعت مسله دا ده چې حلالۍ به یې ګورې. که چېرې ته خواله ورورسېدې او تا سره چاړه هر څه وو او ته ورته ولاړې چې ورږه په خپله مړ شي نو بیا مردار شو. چې ته له خواله لړې ته به یې اوس حلالۍ باقي د رګونه به کټ کې به. نو چې کم څاروی په شرعي طریقې سره حلال نه کړی شي نو دا هم حرام دی. دا ټول په دې المیتة کې داخل دی. نو مرداره چې دا حرامه ده. د دې وجه څه ده؟ حکمت څه دی؟ دا حیوان ولې مردار ولې حرام دی؟ وجه دا ده چې دې حیوان په دې رګونو کې وینه وي او دا وینه دا نجس وي، ناپاکه وي. دا چې کوم مخامخ رګونه مونږ یاد کړه دوه، په دې کې چې کومه وینه ده دا ناپاکه ده او دا نجس ده. او دا وینه چې کله د حیوان نه ونوته او څاروی مردار شو نو دغه وینه په ټول بدن کې خوره شي او دا خطرناکه وینه ده. چې په ټول بدن کې دا وینه خوره شوله د ټوله غوښه چې کوم دی نو ګنده شوله. او دا ګنده غوښه که چا وخوړله نو دا ظاهري امراض خو خود به خود دي، بیماری خو به خود راځي ورسره، خو دې سره سره انسان کې حیوانیت پیدا کیږي. انسان نه بیا انسانیت وځي، حیوانیت پکې راشي، د حیوان هغه صفات پکې پیدا شي. او دا خو الله تعالی انسان پیدا کړی، د کائنات بادشاہ دی، یې خو به حیوان نی. خو د دې نه دوه څیزونه مستثنا دي د مردارې نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای احلت لنا میتتان، دو مردار څیزونه زمونږ دپاره حلال کړی شوي دي. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله وفرمایل السمک والجراد، مئی او ملخو دا دوه مردار زمونږ دپاره حلال دي. مئی چې دی د مئی چې څومره قسمونه دي هر یو نوم یې چې دی او هر څومره جسم والا چې دی که وړوکی دی او که غټ دی خو چې مئی ورته ویل کېږي نو به دا حلال دی. او دا بغیر ذبح کولو دی حلال دی. مئی سوکلالی نه علالی هغه حیوان چې پای کې رګونه وي او پای کې وینه وي او په مئی کې وینه شته نه نو ته به علالی څه علالیږي. خو هغه حیوان چې د هغه مری وي او وینه وي پکې او رګونه وي هغه ته کټ کړي. نو د مئی رګونه کم دي او وینه پکې کم ده، دغه چې په کم حیوان کې دننه وینه وي هغه په اوبو کې دننه نشي اوسېدی. بل دا چې مئی کې وینه شته نه او که تاسو یې چې موږ وګورو وینه پکې وي دا وینه نه، دا اوبه دي خو رنګ یې سور دی. دا اصل کې اوبه دي خو رنګ یې سور دی. او دا یې علامت دا دی چې مئی تاسو نور ته کېږئ نو هغه سوروالی په سپینوالی سره بدل شي. او د وینې پہچان دا دی، علامت دا دی چې وینه کله تا نور ته کېښوده یا په دې باندې ټیم تیر شو دا به توریږي، دا د وینې پہچان دی. د دې وجې نه قربانو کې تاسو ګورئ چې کوم دی کې قرباني شوي نو هغه شورو کې چې کومه وینه پرېوتې وي نو مازدیګر هغه توره شوې وي، دا علامت د دې چې دا وینه وه. او مئی ته نور ته کېږه نو دې به اوبه کېږي، به هغه سوروالی به سپینوالی ته بدلیږي.
نو مئی کی وینه شته نه، نو دا بغیر ذبح کولو زمونږ دپاره حلال دی. ها په میانو کې یو مئی دی سمک طوافي. سمک طوافي دې ته وایي چې سمندر کې په خپل مرګ باندې مړ شو، یعنې د سمندر په زور سره مړ شو، نو هغه بیا حرام دی. خدای پہچان به مونږ څنګه کو چې کم مئی په اوبو کې الټه پروت دی، دا خېټه پې د پاسه راغلې ده، دې ته سمک طوافي ویلي کې دا حرام دی اوسو. او کم مئی چې پړ مخې یعنې په یو طرف باندې دی، په ښي طرف یا په ګس طرف باندې دا حلال دی اوسو. چې سمندر کې په خپله مړ شوی دی خو که خېټه یې د پاسه راغلې ده بالکل الټه پروت دی بیا حرام دی، او که په یو طرف باندې بیا حلال دی. نو مئی چیرې دا هر قسم چې وي دا زمونږ دپاره حلال کړی شوی دی. او دویم چیرې دا ملخ دی، عربی کې ورته جراد ویلي کېږي، اردو کې ورته ټډي دل وایي. خو دا زمونږ د علاقو د غنمو دا واړه واړه ملخانه دې کې به څه خورې، هغه تشې وزرې وي، هغې که خو صحیح نه هغې به ته څه وخورې. دا چونکې ردیم بلا قسمونه دي، د دې جراد او د ملخانو 9 قسمونه دي. دا په بعضې علاقو کې شته، دا د مرض او یا کمترې برابري. او دا زموږ په علاقو کې یو 50 کاله مخکې یا 80 کاله مخکې راغلي وو. او دا ردی دا یو سیلابي را رواني چې په کومه علاقه باندې راشي په هغه علاقه کې شین بوټي پاتې نشي، د ونو نه پاڼې وخوري او فصلونه وخوري، تباهي راولي. دا پوری یو سیل را رواني، هغه حلال دی. هغې کې هم چونکې وینه نشته دی، بل هغه هم خود به خود پیدا کېږي، د هغې توالد او تناسل نه کېږي. چونکې خود به خود پیدا کېږي لکه څنګه چې مئی خود به خود پیدا کېږي. میانو ته څوک هګۍ خو نه ږدي او نه دا بچي روړي، خو خود به خود بس پیدا کېږي. دارنګې دا جراد هم دی، نو ځکه دا حلال دی. دا مئی دا د اوبو حیوان دی، او دا جرادو دا د وچ حیوان دی. چونکې عرب دای ښکار سره مناسبت ډیر زیاتو. عرب د ښکار شوقین خلکو، کله سمندري او کله بري. نو په سمندر کې ورته نبی علیہ السلام مئی حلال کو چې تازه مئی دی خورئ. او دارنګې د وچې دپاره نبی علیہ السلام ورته جراد حلال کو، دې تازه غوښه مزیداره او خورئ حلال دی. نو دا 2 څیزونه مردار حرام دي، یعنې ملخ به هم حلالۍ به نه چې ګنې ته به یې راټینګې او حلالۍ به رګونه به وله کټ کړې، نو هغې به حلالېږي. بس راټینګې کاو که مړ شو به دغه شانتې یې خوره بغیر حلالولو. نو د میته نه دا 2 څیزونه مستثنا دي، ودم او وینه. وینه مراد عامه وینه نه یادي، کومه وینه چې بیدون کې ده. دا څاروي چې مونږ حلال کو د ده له مرۍ نه چې کومه وینه روانه شي دا 2 رګونو نه، دې ته دم مسفوح ویل کېږي، یعنې دم جاری. هغه وینه چې جاری شوه، دغه وینه مثال چا راغونډه کړه په لوښي کې ځان له واچوله، یا یې وچه کړه، یا دغه شان د دې څکل او استعمال حرام دی. د هغه رګونو هغه وینه. موږ مسلمانان ماشاءالله ډېر ښه خلک یو،
دغه وینه خلک راغونډه کړي او وچې کړي او دا مسالې چې نن سبا کومې سري دا د هوټلو دا ښکلې دا خوراکونه چې نه ډېر مزېدار او ډېر ښکلې تړکې ورته دا تړکۍ دا دغه وینې پکې اچولې وي دا په دغه مسالو کې خلکو استعمالي نو دا وینه حرامه ده دا که وچه وي او که دا لمده وي د دې څکل او خوړل او استعمال خپل ځان دپاره دا حرام دی پاتې شوه هغه وینه چې په غوښې پورې نښتې وي یا په څرمنې پورې نښتې نه هغه پاکه ده حرامه نه ده دا کوم حیوان چې موږ حلال کو او د قربانو دا غوښې خلک کور ته راوړي د دې غوښې راپاسه وینه نښتې وي دغه وینه ناپاکه نه ده دا پاکه ده لہذا که چا غوښه بغیر وینځلو وخوړله او پخه یې کړه نو پاکه ده دا ځان له هوا چې د نظافت او د لطافت نه بعید خبره ده انسان طبیعت داری چې دی پاک چیز خوري خو که چا پاک نه کو وینه وینځو دغه شانتې خوري نو مزېداري بلکې که د چا طبیعت حساس نی اوړی غواړي نو د غوښې اصل خوږوالی په دې کې دی چې سره د دغه وینې پخه که چې دا کوم ورپورې نښتې ده نو خوړلی چې زړه دې غواړي هغې نو که زړه دې غواړي او کرکه نه کوي او طبیعت دې ښه دی خشاش بشاش نو بیا دغه وینې سره که دغه غوښه په اور باندې راته کړی شي عربو به دا خوړل دغه شان دی نو بیا د هغې ناشنا مزه ده خو لیکن به هر حال د انسان طبیعت حساس دي نو وینځل پکار دي خو که ونه وینځلی شي نو بیا هم پاکه ده نو کومه وینه چې د رګونو نه ووته دا حرامه ده والدم او وینه خو د دې نه حدیث کې دوه څیزونه مستثنا کړی شوي دي چې کوم حدیث ما بیان کو احلت لنا میتتان نایکه وسره دی و دمانی او دوه وینې زمونږ دپاره حلال کړی شوي دي که عربی کې الکبد و الطحال کبد او طحال یعنی اینا او تریخی دا دو اصل کې دا وینې دي خو دا وینې جم شوي دي دا اینه چیرې دا مثل کې وینه ده خو وینه جم شوې ده نو اینه ترې جوړه شوې ده او دارنګې دا تریخې چیرې دا هم اصل کې وینه ده خو دا جم شوې ده نو دا دوه زمونږ دپاره حلال دي یعنې وینه ده خو حلاله ده او دین علاوه چې نور وینه هغه زمونږ دپاره حرامه ده والدم او وینه څکلو جاهلیت کې دا کار هم خلکو کو دا مردار به هر څه خوړل به او دارنګې دا وینه به یې د دې په ورا به یې نه ساتله نو قرآن کریم دې نه منع وکړه ولحم الخنزیر او دریم قسم د خنزیر غوښه ولحم الخنزیر خنزیر غوښه نو دا نه چې صرف د خنزیر غوښه حرامه ده خنزیر هر څه سره حرام دی نو دا لحم یې ولې ووایي ځکه چې ذکر د غوښې د خوراک شروع دی او د خنزیر عام طور خلک غوښه خوري او نور څیزونه خلک نه خوري ځکه د لحم ذکر وکړو دې دور کې خلک هډوکي هم استعمالي د هډوکو نه باقاعده ګوده وباسي او د هغې نه باقاعده هغه غوړي وباسي دارنګې د وازګې نه هم وباسي څرمنې نه هم وباسي اوس خو ډېر څه دنیا ترقي وکړه
لیکن د خنزیر هر څه حرام دي، صرف د ویښتو ایجاد شته دی. خنزیر دا ویښته چیرې دا بالکل د ستنې په شان تیره دي او نیغ وي. د دې دا ویښتو د تار په طور باندې استعمالولی شي، د ګنډلو دپاره، د ستنې دپاره استعمالولی شي، صرف ویښته. او باقي د خنزیر هډوکي، سرمن، وازګه او دارنګې دا غوښه هر څه حرام دي، خپې وغیره. او دارنګې د دغه چربي چې ده هغه هم حرامه ده. ولحم الخنزیري، او غوښه د خنزیر چې ده دا هم حرامه ده. د دې وجه څه ده؟ خنزیر چې دا دیوس دی، یو دا بې حیا دی، بې غیرت هم دی، نو دکې دا غیرت پکې نشته دی، بې حیي پکې د حد نه سیوا ده. نو که دا غوښه انسان وخوري او د هغه یو جز انسان استعمال کړي، نو د خوراک باقاعده اثر په انسان باندې. انسان چې کوم خوراک کې د هغې صفات پکې پیدا کېږي. نو که د خنزیر دا خوراک مسلمان شروع کو، د مسلمان نه به غیرت لړ شي. غیرت ځان له څه دی، غصه ځان له شی دی. غصه خو شریعت کنټرول کا، لیکن غیرت خو د مسلمان دا خو طبیعت دی او دا شان دی به غیرتی وي. نو غیرت به د انسان نه لړ شي او بې حیي پکې پیدا شي. د دې وجې نه شریعت دا خبره منع کړه. دا باقیات کی تفصیل ډېر دی، انشاءالله سبا کې روایت کو. بېشکه الله تعالی حرام کړی په تاسو باندې خوراک د مردارې او وینا او غوښه د خنزیر او هغه چې اواز پورته کړی شي په هغې باندې ما سوا د الله تعالی. پس هغه څوک چې مجبوره کړی شو، نوی دی لذت اخیستونکي او نوی د حد نه تجاوز کوونکي، پس نشته څه ګناه په ده باندې. بېشکه الله تعالی بخښونکی مهربانه دی.